أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زما خوږو دوستانو نن درته یو ډېره ښایسته او حسینه او مزیداره قصه دا درته نشر کوم. هارون رشید باچا دور زمانه وه او په دغه زمانه کې یو تاجر دی چې هغه د کور نه شات راواخیستېدل او هغه شاتو کې لاندې اشرفۍ هم واچول، خو دا شات لکه مشکي سره چې څنګه د مشکو بوجۍ وي دقه رنګ وړه شانتې بجوګۍ کې شات او زر اشرفۍ واچولې. نو چې دی په سفر تله نو دوی ویل راشه دا دکاندار ډیر زوړ دکاندار دی، په دې دکاندار باندې اعتماد هر سړی کوي. ویل دا زما امانت ځان سکې ده چې زه کله راشم ما ته به خپل امانت حواله کړي. خدا یاد ساتئ، قصه واورئ، امانت کې خیانت کول دا د منافق علامه ده. په خبرو کې دروغ ویل دا د منافق علامه ده. چې کله انسان جنگ کوي او دی پکې کنځل کوي د منافق علامه ده. دا د منافق خپل علامې دي. خو بهرحال په امانت کې به خیانت نه کوي. چې امانت یې کېښودو نو د الله قدرتونو ته ګوره، دا صاحب لاړو خپل حاجت لا او ډېر وخت غیب و. 11 میاشتې تېرې شوې. په 11 میاشتو کې دا صاحب د بهر نه واپس راغی نو فوراً دی دکاندار ته راځي. خو دکاندار په امانت کې خیانت کړی دی. څنګه خیانت کړی دی؟ دته یو ورځې کور کې د شاتو ضرورت شو. نو دی ویل راشه دا شات خو هسې ما څه تیار پراته دي، اتفاق ته ګوره ضرورت دی، شپه ده، بل دی شات هم نه میلاویږي. نو ده دا شاتو بوجګۍ راواخیستې ده او شات یې تېنه داسې په یو لوښو کې راواړو. د شاتو راړولو سره سره اشرفۍ را پرېوتې. دلته مسلمان کمزوری دی، اشرفو ته نشي ټینګېدی. نو اشرفۍ یې بیلې کړي او د خپل ضرورت شات هغې هم ترې بیل کړه. خو دا شات بلکل داسې اصلي شات و چې ډېر مزېدار شات و. دی دکاندار ویلی چې راشه دا بوجګۍ به وله د نورو شاتو نه ډکه کم او بیا به وله خوله وتړم. نو د شپې یې دا کار وکړو. بوجګۍ یې په دکان کې کېښوده. څه ګوري چې دا چا ورسره امانت ایښی، دا صاحب راغی دکاندار ته وایي السلام علیکم. وعلیکم سلام. یره جي ما تاسو سره یو امانت ایښی و. نو هغه ورلا بوجګۍ ته لاس کړه او امانت یې ورلا ورکړه. امانت شات ایښي دي. کم وخت کې چې تا ما سره امانت ایښودی کېدو نو تا ما ته ویل چې دا شات ځان سکې ده، تا دا نه دي ویل چې دې کې اشرفۍ هم دي. خو حتی چې دواړه په جګړه شو، خبره کېده جګړه خورېده، مشهوره شوه په کوڅه کې، په علاقه کې خلک خبر شو. باچا سلامت هارون رشید باچا به د شپې ګشت کولو او څه ګوري چې یو 4-5 کسان را جمع شوي دي. یو پکې نوجوان دی. دا نوجوان وایي چې زه قاضي شوم او دا فیصله زه کوم. نو دا داسې کومه داسې دې لاس کې داسې ټق ور. هارون رشید باچا ورته غوږ ایښی دی خو د ملنګۍ جامه کې دی، څوک یې نه پېژني چې دا باچا دی. نو دا نوجوان وایي چې زه قاضي شم نو زه به فیصله څنګه کومه. ګوره دا یو مجرم دی او دا بل دعوه کوونکی دی، سایل دی. نو دې دواړو ته اوس دا خبره کوي، وایي ګوره تا چې ده د امانت ورکولو اشرفۍ پکې وي خو تا نه دي ویلي. اوس زه معلومات کومه، زه قاضي هارون رشید باچا غوږ ایښی دی چې دا خو ډېر بد حل دی په دې ځای کې. نو چې ټولې قیسې نه خبر شوی دی. نو دا نوجوان وایي چې ګوره دا شات راواله او په دې ژبه باندې اوسه که خو ماهر سړی راوله
چې کوم سړی په شاتو کې مهارت لري نو چې ماهر یې راوستو هغه شات چې وسکل نو دا قاضي نوجوان ورته وی ته وګوره چې دا شات تازه دي او کنه د 11 میاشتو زاړه دي هغه ماهر ورته وی جی دا بالکل تازه شات دي قاضي په خندا شو ویل دا شات دا د دې سړي هغه امانت نه دی لہذا په دې کې اشرفۍ هم پرتې وي او دا شات هغه شات نه دي نو قاضي چې دا فیصله وکړه دارالرشید باچا دا نوجوان خوښ شو او خپل دربار ته هلته یې بوتلو او ډېر لوی انعام یې وله ورکو او د رښتیانۍ ځان سره قاضي مقرر کو او ویل ته ډېر هوښیار یې چې د شاتو نه دې معلومات وکړو ګوره بعضې سړی لیکئي کوي خپلو کې څه معاملات وي نو لیکل کوي نو ګوره یاد ساتئ هوښیار سړی هغه دی چې لیکل وګوري چې دا تازه دي او که نه دا پخواني لیکل دي نو د دې نه معلومه دا شوه چې لیکله نه هم پته لګي خو دې نوجوان دې عقل ته وګورئ چې د شاتو نه معلومات وکړو چې دا خو تازه شات دي زاړه نه دي نو لہذا هغه دغه ته ویلي دوکاندار ته چې دې ته شات هم ورکه او 1000 اشرفۍ هم ورکه د شاتو نه معلومات وشو دا مې تاسو د وړاندې یو ډېره ښکلې واقعه کېښودله الله پاک دې موږ او تاسو کې موږ امانتګر کړي چې کله نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي موږ او تاسو په امانت کې خیانت ونه کړو په خبرو کې هم دروغ ونه ویلې او 2 کسان جنګ کوي یا کنځل کوي هغه منې کړو نو انشاءالله معاشره به ډېره ښایسته روانوي دا قیسه وګورئ که خوښ هم شوه نو مخکې شیر کوي او خوښېږي به م انشاءالله زما قیسې چې وګورئ په هغې کې به یو عبرت پروت وي دا د عبرت قیسه ده عبرت ترې والی خپلو ماشومانو ته یې وښایئ او نورو سره هم شیر کوي نمبر مې دی 0312 83 کم قسم سوال چې کوئ اسلامي الحمدلله زه به تاسو ته د هغې جواب لازمي او ضرور به درکومه السلام علیکم